بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم د خپل یوټیوب چینل نه معلومات د کلي نه. امید ساتو چې ټول مشران کشران به ښه وي، الله م ښاد او آباد ساته. نن د یتیمانانو د خوشحالۍ ورځ ده. د ټولو نه مخکې خو ځکه چې 2021 سټارټ شلو نو ما یو دې دپاره یو مختصر پروګرام جوړ کړی و. مې چې تاسو سره هم دا پروګرام مونږ شریک کړو. امید ساتو چې د ټولو ملګرو به دا پروګرام ډېر خوښ شي. د ټولو نه مخکې تاسو دوستانو ته دا خواست دی چې چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، نورو ملګرو سره یې شیر کړئ، ځکه چې دا پروګرام داسې پروګرام دی چې تاسو ته یو پیغام در رسول دی. نو مونږ وایو چې د دې یتیمانانو دا آواز اوچت کړو، نورو دوستانو سره د دې دا غم او درد شریک کړو چې په هغې باندې نور ملګري هم کار وکړي او د دې یو اسرا یو وسیله پیدا شي، ځکه چې په دې باندې یو غټ امتحان وي، ځکه چې د دې والد صاحب چې کومه د دې اسرا او د حوصلې د بلندۍ دپاره د پلار هغه نوم وي، نو د دې نه محرومه شوي وي دې ماشومان د هغې نه. نو امید ساتو چې ټول ملګري به په دې باندې کمنټس هم کوي او دا به نورو ملګرو سره شیر کوي او په دې به عمل هم کوي، ځکه چې د دې په مونږ باندې یو حق پروت دی. دا زمونږ د محلې یتیمانان دي، ما راغوستي دي. ما چې دوی له زه د دې نوي کال یو تحفه ورکړم، یو ګفټ چې زما د وس مناسب شوي چې زه دوی له تحفه کې ورکړم چې دوی خوشحاله شي، ځکه چې د دوی والد صاحب نه وي او دوی باندې لکه د خوشحالي هر قسمه د هغه راځي، خو چې کوم د خوشحالۍ هغه ښه نوم دی د پلار، نو هغې نه دوی محرومه دي. نو مونږ غواړو چې مونږ یاره اختر راشي یا داسې خوشحالي وي. بل دا اوس کال نوی شو، نو مونږ چې دوی له مونږ یو داسې تحفه ورکړو چې دوی په هغې باندې ډېر خوشحالي دوی ته میلو شي او یو سکون میلو شي چې او زمونږ هم داسې سوچ شته دی چې کال نوی شو، اختر رالو یا نورې څه خوشحالۍ نه چې یا مونږ سره دا خپل مشران شریکوي. نو دا صرف هم د دې دپاره دی چې مونږ دوی سره خپل غم او درد شریک کړو او دوی باندې مونږ د شفقت لاس کېږدو. نو انشاءالله چې په دې به مونږ نه الله هم راضي وي او دا په مونږ باندې شرعي حق هم دی د دوی. نو دا تاسو سره ما صرف د دې دا پیغام شریکولو چې تاسو سره هم دا یو موقع شته چې د خپل وس مناسب د دې نوي کال په خوشحالۍ کې د خپلې محلې یو یتیم له څه ناڅه یو تحفه ورکوي چې هغې ته پرې یو سکون او خوشحالي میلو شي. نو لرې نه ده چې ځکه چې د الله رضا په څه کې ده، نو هغه هر چا ته معلومه ده چې په نیک عمل کې د الله رب العزت رضا وي او دا خو د خدای پاک مخلوق دی چې دوی سره څومره صلې رحمي سړی کوي، نو په هغې باندې الله رضا کېږي. تاسو سره یو شعر ډالۍ کوم: انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ وي د سرو زرو انسان نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، مالداران به د جنت ټیکهدارانو. شکر دا چې په پیسو خرڅېږي نه، چې هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. نو دا یو شعر ما تاسو سره د خپل سایډ نه شریک کړلو. امید ساتو چې ټول ملګري به په دې باندې عمل کوي او د یتیمانانو اسره به جوړېږي او هغوی سره به صلې رحمي کوي. نو دا پیغام ما تاسو سره شریکولو چې داسې هره خوشحالي په ملګرو باندې راځي، نو هغوی له پکار دی چې ځان سره یتیم لازمي یاد وساتي په خپل زړه کې، چې هغوی سره د خپل وس مناسب هر قسمه یو خوشحالي وي هغه شریکه کړي، چې دوی دا ونه ګڼي چې یاره مونږ بې اسري یو او مونږ سره څوک تعاون نه کوي. نو دا یو پیغام تاسو له ما د خپل سیډ نه یو تحفه درکوله چې تاسو سره اوس هم یو موقع بلنده شي او زمونږ هم امید پیدا شي چې یا مونږ سره ملګري انشاءالله هر قسمه تعاون کوي. نو تاسو دوستانو سره دا یو مختصر پروګرام ما شریک کړلو. ډیره مهرباني. الله خوشحاله او آباد ساته. د لوی الله په امان.